الله تعالی نو د قدرت د الله تعالی نه شیء اڅ یو شی هما اڅ یو شی هم د الله تعالی د علم نو د الله تعالی د قدرت نه نوزي. غرض د ماتن رحمت الله علیه په دغه عبارت سره ورمخ کی متونو کې بیان دا عقیده د اهل سنت وشو په بار د صفاتو د باری تعالی کی. اوس دې دې کې ضمنن رد کی پچا باندې په اهل هوا او باندې په دې طریقه باندې چې علم د باری تعالی هم عام دی ات یو شی د الله تعالی د علم نه نوزي او قدرت د الله تعالی هم عام دی ات یو شی د الله تعالی د قدرت نه هم نوزي. نه د علم نه یو شی وزي او نه د چانه طالبہ د قدرت د باری تعالی نه یو شی وزي. دا ولی ځکه مخکې مونږ ویل چې علم د الله تعالی صفت دی او دا علم داسې یو صفت دی چې عالم ته انکشاف د معلوم کوي عند التعلقه. دې نکتې ته ګورئ، علم څه شی دی؟ صفت دی او د دغه صفت په وجه باندې عالم ته انکشاف د چا کیږي؟ نو د معلوم انکشاف چې عالم ته کیږي نو دا د دغه صفت په وجه باندې کیږي چې علم دی. ولیکن کوم وخت کې عند التعلقه چې کله تعلقه د دغه صفت د چا سره راشي؟ د معلوم سره راشي. کله تعلقه د صفت د معلوم سره راغله نو دا معلوم د دغه صفت په وجه باندې عالم ته څه شي؟ منکشف شي. څه شي طالبہ؟ اوس قانون ته وګورئ. نو تعلقه د علم چې دا د عالم نه راشي د معلوم سره نو په دې دوران کې دا معلوم د ته چې د منکشف شي دا ورته را سرګند شي او دا ورته څه شي طالبہ؟ را ظاهر شي او ښکاره شي ورته. دغه راشه قاری سره وشوا لکه مثلا طالبہ تعالیم او ستا صفت څه شی دی؟ علم دی. او ستا چې په زید باندې علم راځي نو دا به په کوم صورت کې راځي؟ چې کله ستا د دغه صفت العلم تعلقه د چا سره راغله؟ د زید سره. چې د دغه صفت تعلقه د زید سره راغله نو د دې صفت د وجه نه اوس تا ته د علم څه شی شو؟ دا زید څه شی شو؟ را منکشف شه. مخکې د دغه تعلقې نه چې دا علم دی دا زید تا ته معلوم و او اوس تا ته را معلوم شه دا زید د چا په وجه باندې؟ د دغه تعلقې په وجه باندې چې د ستا د دغه صفت دغه سره تعلقه راغله. وشوه اوس قانون ته وګوره چې هر کله علم د الله تعالی صفت دی او د دغه صفت په وجه باندې دا معلومات ټول باری تعالی ته منکشف دي او باری تعالی ته را معلوم دي نو دغه صفت د علم د باری تعالی دا داسې یو صفت دی چې دا صفت په صفت څه شی وي؟ الله طالبه محیطه وي. څه شی به وي؟ دا کوم صفت دی؟ صفت العلم د باری تعالی صفت محیطه دی. نو چې صفت محیطه دی علم د الله تعالی خو په معلومات راځي چې صفت محیطه شنو معنا دا ده چې د دې صفت په وجه باندې چې څومره معلومات دي په هغه معلوماتو باندې د الله تعالی علم دی او د علم د باری تعالی محیط دی. مسله باندې تاسو ورسېدلئ؟ هیڅ یو شی هم د خدای تعالی د علم نه بیرون کیږي نه او د الله تعالی د علم نه نوځي. یو شی د الله تعالی د علم نه چې دی خارج نشته دی. بلې مسلې ته وګورئ. دارنګ تعلقه د قدرت د باری تعالی د جمیع مقدوراتو سره ده. الله تعالی قدرت دی د صفت دی دا قدرت او د دې تعلقه د چا سره ده؟ د ټولو مقدوراتو سره. مقدورات هر هغه شی چې هغې سره تعلقه د صفت القدرت راځي. نو چې تعلقه د صفت القدرت د کوم شي سره راځي هغې ته مقدور ویلی کېږي او په دې مقدوراتو باندې د الله تعالی علم دی. خو کوم علم دی طالبه؟ دا په دې مقدوراتو د الله تعالی قدرت دی. نو چې قدرت دی دا قدرت په کوم انداز کې دی؟ په داسې انداز کې دی دا قدرت چې هیڅ یو مقدور هم د باری تعالی د دغې صفت القدرت نه چې دی بیرون نه دی. یعنې دا څومره شیان چې دي نو په دې ټولو باندې خدای تعالی قادر دی. مسله باندې تاسو پوه شوئ؟ نو لا یخرج عن علمه وقدرته هیڅ یو شی د الله تعالی د علم نه بیرون کیږي. یعنی څومره شیان چې دي نو دا معلومات د باری تعالی دي. دا څه شی دي؟ د دې ټولو شیانو سره صفت العلم تعلقه لري. او ولا یخرج عن قدرته شیء د الله تعالی د قدرت نه یو شی نه بیرون کیږي. په دې معنا باندې دا څومره مقدورات دي او د الله تعالی د قدرت دغې سره څه شی دی؟ تعلقه ده. قدرت ورسره څه شی ده؟
نو دا شیان د خدای تعالی د قدرت نه بیرونه نه دي. مسله باندې تاسې پوه شولئ. یو ځل دلیل وایي، تاسو ته وړخیزې خبره کومه دلته بیا. ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، د الله تعالی د علم او د قدرت نه یو شی نه بیرون کیږي. دا ولې؟ طالب دلیل درته شارح ذکر کوي په نمط د قیاس استثنایی سره، او دلیل په داسې انداز کې دی چې استثناء د نقیض د تالی نه شوې ده، نو نتیجه څه شی دی؟ نقیض د مقدم. ګوره ورته، لأن الجهل، وی ځکه جهل بالبعض دا په هغه صورت کې که علم نوي طالبانو نقیض به وي. علم نوي نو څه شی وي؟ او نقیض د علم څه شی دی؟ لا علم. نقیض د علم څه شی دی؟ لا علم دی. کنه ځکه تعبیر مونږ کو سولم کې چې نقیض کل شیء رفعه، نقیض د هر یو شی د غیشي رفع کول دي، نو علم رفع کنو سره راځي. او دغه رنګ قدرت دی طالب د دې نقیض څه شی دی؟ لا قدرت. لا قدرت، نو د علم نقیض لا علم شه، او د قدرت نقیض لا قدرت شه. خو د لا علم د پاره مصداق شته دی، او د لا قدرت د پاره مصداق شته دی. نو مصداق د لا علم څه شی دی؟ جهل دی. الکه علم اوس لا علم په چا صادقي؟ په جهل صادقي کنه. او دغه رنګ دا مصداق د لا قدرت څه شی دی؟ عجز دی کنه. دا لا قدرت نقیض د قدرت او مصداق څه شی دی؟ لا قدرت. هغه عاجزي شو کنه، عاجزي. اوس قانون ته وګوره، د نقیضینو قانون خو تاسو ویلې چې دواړه جمع کیږي هم نه، دواړه پورته کیږي هم نه، په دې دوه کې به یو وي، په دې دوه کې به. نو داسې نشي کېدلی خدا نه خواسته چې په یو شي باندې الله تعالی هم علم وي هم لا علم. داسې نشي کېدلی چې دواړه دې نه وي، نه دې علم وي او نه دې لا علم، یو به پکې وي. نو کم یو به پکې وي؟ علم. او دغه رنګ عاجزي او قدرت ته نو په دې کې به هم یو وي، هغه یو به څه شي؟ قدرت به یې که نه لا قدرت به نه وي. دا ولې؟ اوس ته وګوره، دا دوه لا یخرج عن علمه وقدرته شیء دی چې دا دواړه خبرې ثابتې درته مې ویل چې په نمط د چا سره؟ د قیاس استثنایی سره. او قیاس استثنایی کې استثناء د نقیض د تالی، نتیجه نقیض د چا؟ د مقدم. په څه طریقه؟ ګوره ورته، لأن الجهل، وی ځکه جهل یلکه که علم نشي نو څه شی به نقیض د علم به نقیض څه شی دی؟ لا علم. مصداق د لا علم څه شی دی؟ جهل. نو معنا به دا شي چې بیا په ځینو شیانو عیاذا بالله د الله تعالی جهل راشي. یو او بل عاجزي عن البعض د بعضونه. څه معنا؟ یعنی که داسې ووایو چې په دې اشیاو د الله تعالی قدرت نشته دی، نو لا قدرت به یو چې لا قدرت راغی، مصداق د لا قدرت عاجزي ده، یعنی الله تعالی به د بعضونه عاجز وي. څه وایي؟ نو چې د بعضونه د عاجز کا، نو جهل په بعضو او عاجزي د بعضونه نقصونه. دا څه شی ده؟ نقصان دی په باری تعالی کې. او موږ او تاسې ویلي چې والله تعالی بریئونه، باری تعالی د نقصان نه بری دی. نو چې باری تعالی د نقصان نه بری شه، کوم شیان چې موجب د نقصان دي دغې نه به هم بری وي. نو چې موجب د نقصان نه بری وي، نو هغه موجب د نقصان څه شی وه؟ جهل. د دې نه به هم بری وي. او موجب د نقصان څه شی وه؟ عاجزي. د دې نه به هم بری وي. نو نتیجه لاسته دا راغله چې په هر یو شي باندې به د الله تعالی علم وي، او د هر یو شي سره به د الله تعالی د قدرت تعلق وي. د هر یو شي سره به د الله تعالی د قدرت څه شی وي؟ په مسله باندې تاسې پوه شولئ. امدارنګ دویم ته وګورو، افتقار الى مخصصنا من ان النصوص القطعيه ناطقه بعموم العلم وشمول القدره. وی که علم د الله تعالی په ټولو رانشي، جهل راشي او بعضې راشي او عاجزي راشي، نو افتقار به راشي او مخصص ته. او سره د دې نه چې نصوص قطعیه عقلیه ناطقه بعموم العلم، دا ټول ناطق دي په عموم د علم باندې او په عموم د قدرت باندې. نو فهو بكل شيء عليم، الله تعالی په هر یو څیز باندې عالم دی. وعلى كل شيء قدير، نو په الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. څه شی دی طالبه؟ هر یو څیز باندې علم لري او په هر یو څیز باندې څه شی لري؟ قدرت لري. تاسو د حاشیه تراشی پاس لا یخرج عن علمه وقدرته شیء پیدا مکړي، ولسمه حاشیه تاسو وګورئ. وما يقال من أنه يجوز أن يكون بعض الأمور غير قابل لتعلق العلم كالممتنعات بالنسبة إلى القدرة ففيه أنه منع مجرد خال عن السند
فلا يلتفت إليه في مثل هذا المقام على أنه انتفاء ذلك العلم مما لا تردد فيه. بل توقر لاندي قوري لا يقال الشيء الذي تعلق به القدرة إنما هو الممكن والذي تعلق به العلم عم من الممكن والواجب. فكيف يرد كلا المعنيين من لفظة الشيء في استعمال واحد؟ لأن نقول المراد من قوله وديت كتابورا ولا يخرج عن علمه شيء مما يمكن أن يتعلق به العلم ولا يخرج عن قدرته شيء من الأمور الممكنة المقدورة وجمع بينهما في العبارة للاختصار. د دغه نقطې پیدا چې دا محشي درته ویلې دا یا طالب تاسو ته نبراس کې الته وضاحت تیر دی دا ځای به وګورئ نبراس کې سم د دې مقصد څه شی دی. د دغه محشیانو یا د شارحینو بعضې هغه مغلق عبارتونه دي چې د هغې عبارتونو د پیچلتیا د وجې نه نن خلک په اختلافاتو کې سره اخته دي او یو بل ته د کفر او د اسلام نسبتونه کوي. دې ځای کې یو څوک یو مسله چیړي وی لا یخرج الله تنوزی عن علمه شیء نکره راغله. شارح مناسب وی تعلقه د علم د شی سره ورکو د شی دوه معناګانې دي معنا لغوي اخلو او معنا اصطلاحي اخلو. نو کم تعلقه د علم د شی سره چې د علم راغلی ده تعلقه د چا سره د شی سره د علم راغلی وی دا عامه ده د هغې شي نه تعلقه د علم ورسره څه شی ممکنه وي نو دا عامه شو. او دغه رنګ چې ده لا یخرج عن قدرته شیء و قدرت نه مراد څه شی دی امور ممکنه مقدره دي. نو د دې وجې نه دوی تعبیر داسې کوي چې الله تعالی په هر ممکن قدرت لرونکی دی. نو دوه نقطې تېنه مفسرین بیا تاسو ته راباسي. یوه نقطه دا د مفسرین وایي چې معلومات د باري تعالی دا زیات دي د مقدوراتو د باري تعالی نه. د دې ځای نه وایي چې ګرچې ګوره یو شی راغلی ان الله علی کل شیء قدیر او دویم راغلی چې ان الله بكل شیء علیم. دوانو ځای کې شی راغلی فحاشیې ته وګورئ مراد د شی نه څه شی شو الا لا يخرج عن علم شيء مما يمكن ان يتعلق به العلم. مراد تنه څه شی دی هغه چې ممکن چې علم ور پورې تعلق ونیسي. ولا يخرج عن قدرته شيء من الامور الممكنه المقدوره من الامور ممکنه مقدوره امور ممکنه. نو معلومیږي دا چې تعلقه د علم ګوره د امور ممکنه او غیر ممکنه ټولو پورې راځي ممکناتو او ممتنعاتو دوانو پورې تعلقه راځي. او هر چې طالب قدرت دی نو وایي تعلقه د قدرت راځي د چا پورې د امور ممکنه او مقدره پورې نه د چا پورې د امور مسئلې باندې تاسې پوه شوئ. نو د دې وجې نه مفسرین درته لیکي چې معلومات د باري تعالی دا ازیت دي د مقدوراتو د باري تعالی نه. معلومات څه شی دي زیات دي د چا نه. اوس چې دلته راغله چې لا یخرج عن قدرته شیء د الله تعالی د قدرت نه هېڅ یو شی هم نه بیرون کېږي. نو علم کې خو مسله نه کوي مسله په قدرت کې ده وی لکه شیء نکره راغلی معنا دا ده چې هېڅ یو شی د قدرت نه بیرون نه دي یعنی هر یو شی د الله تعالی د قدرت نه لاندې دی. او محشي مناسب وي چې مراد د چا نه اله د شی نه امور ممکنه مقدره دي. نو دیزی کې دا خلک ځوانان را لګېدلي دي او بحث کوي چې هلکه خدای تعالی د قدرت نه هېڅ یو شی بیرون نه دي نو الله تعالی قادر په دروغو دی او که نه دی. دا مسله د امکان کذب چې ورته دې ځای نه را جوړوي چې خدای تعالی قادر په دروغو دی که نه دی. نو ځینې ځوانان را پورته شول وی خدای تعالی په دروغو باندې څه شی دی قدرت لري. ولې وایي که په دروغو باندې قدرت ونه لري نو ضد د قدرت څه شی دی اوس مو ویلی عاجزی ده کنه. نو باری تعالی بس شی وي د دروغ نه عاجزی او عجز هم دا صفت نقصان ده په حق د چا کې د باری تعالی کې. نو قدرت په دروغ باندې هم لري. نو په دې باندې قول ځنه د دیوبند علماء کړي په خپل کتابونو کې دی خوانه بریلیان ورته را برکشي چې الک خنو کذب خدا خو یو صفت نقصان ده او چې الله تعالی تا قادر په صفت نقصان باندې کا دا بیا ادبی د په حق د چا کې د باری تعالی کې او بیا ادبی په حق د باری تعالی کې مناسبه نه ده. نو په دې وجه باندې بریلیان دیوبندیانو ته وایي چې تاسو په دغه عقیده د امکان الکذب باندې کافر شوي یاستئ. سره د دې چې دا وروستو شارحینو د امکان کذب ډیر مختلف تعبیرات بیا کړي دي. څوک وایي چې د دې نه مقصد خلف الوعید ده. خلف الوعید دا معنا چې خدای تعالی بندګانو ته وایي چې بنده کدا ګناه دی وکړه نو جهنم ته دی لیږم او بیا خدای تعالی دې توبه وباسي دا بنده خدای تعالی جهنم ته نه لیږي نو وعده د الله تعالی ده ولیږي نه جهنم ته. نو څوک وایي دا هغه شی مراد ده خلف الوعید ذکر کوي خو نه
مسله اصل کې د دې ځینه جوړه ده چې لا یخرجو نوزي او شی د الله تعالی د قدرت نه. نو چې یو شی د الله تعالی د قدرت نه نوزي نو لکه په شی کې خو دروغ هم داخل دي. په دروغ قادر دی که نه دی؟ نو کوی قادر دی نو هم دې ځان غرق، او کوی چې نه دی قادر نو هم دې ځان غرق. کوی چې قادر دی نو هم تاوان، او کوی چې نه دی قادر نو هم څه شی. نو اصل کې طالب هر چا چې په دې مسله باندې بحث کړی دی، دوی په دې کې دا حیثیت د مسلې نه دی پیژندلی. حیثیت د مسلې په داسې طریقه باندې لا یخرج عن قدرته شیئنا، الله تعالی د قدرت نه یو شی بیرون کیږي نه. خو مراد د شی نه وایي زمونږ استاسو کوم شی دی؟ هغه شی چې تعلقه د قدرت د باری تعالی ورسره صحیح وي. مسله باندې پوه شولئ؟ هغه شی چې د باری تعالی د قدرت تعلقه ورسره څه شی وي؟ دا معنی هیڅ یو شی د الله تعالی د قدرت نه بیرون کیږي. نو هغه شی چې د الله تعالی د قدرت تعلقه ورسره صحیح وي هغه د الله تعالی د قدرت نه بیرون کیږي. او که د الله تعالی د قدرت تعلقه ورسره صحیح نه وي کنه بیرون څه پروا کوي. او مونږ او تاسو چې وکتل نو کذب وغیره څوک دا پوښتنه کوي چې الله تعالی په دروغ قادر دی کنه دی، دا سوال دی د بیخ نه غلط دی. هر څوک چې په دې عنوان باندې سوال کوي او قصدن دې سوال کوي نو د کفر خطر ده. دا سوال د تنه دی پکار. ولی مونږ الله تعالی په هر هغه چیز باندې قادر دی چې دا غي سره د الله تعالی د قدرت تعلقه صحیح وي. او هر چې کذب دی نو د کذب سره د الله تعالی د قدرت تعلقه نه ده صحیح. مسله باندې پوه شئ؟ د کذب سره د الله تعالی د قدرت تعلقه صحیح. نو کته بیا دا تعبیر کې چې و طالب بیا خود الله تعالی په قدرت کې نیمګړتیا راغله چې د زینو سره تعلقه د قدرت صحیح ده او د زینو سره تعلقه د قدرت نه ده صحیح. نو ته ووایه چې دا نیمګړتیا دلته په قدرت د باری تعالی کې نه ده، بلکې دا نیمګړتیا په دغه شي کې ده چې د الله تعالی د قدرت تعلقه ورسره صحیح نه ده. په صفت د الله تعالی کې نقصان نشته. دا صفت د الله تعالی صفت د کمال ده. نقصان په دې شي کې دی چې د پوری د الله تعالی د قدرت تعلقه نه راځي. نو چې نه راځي نو په دې معنا باندې چې لا یخرج عن علمه وقدرته شیئنا، شی چې د قدرت سره ولګو نو کوم شی به مو مراد وي؟ هر هغه شی چې د هغې سره د الله تعالی د قدرت تعلقه صحیح وي. او کوم شي سره چې د الله تعالی د قدرت تعلقه صحیح نه ولکه کذبه د هغې سره د خدای تعالی قدرت بیخي متعلق کیږي نه. کته بیا وایي چې هو خدای تعالی عاجز راغی او صفت نقصان شوی نه، صفت کې نقصان نشته. نقصان په چا کې دی؟ دغه شي کې چې د سره د الله تعالی د قدرت تعلقه نه راځي. پوه شوي تاسو په دې باندې؟ اوس دغه عنوان چې دا کم اختلافات روان دي چې خدای تعالی په دروغ قادر دی او کنه دی او فلان او فلان، دا هغه څه د طالب چې داسې محض واهیات دي. هر چا چې په تکلم کړی دی یا په بحثونه کړي دي یا په مناظرې کړي نو الله تعالی دې ورته عفو وکړي. دا مسله د بحث په دې عنوان نه ده چې څوک دا رنګونه جوړوي که تعلقه ورسره راشي او نقصان دی او که تعلقه وي بیخي د دې شي سره تعلقه صحیح دی نه. او نقصان دا په صفت الله تعالی کې نشته، دا نقصان په دغه شي کې دی. پوه شئ په مسله باندې؟ راځي اوس ورته دی وایي ښه فهو بكل شيء عليم، په هر یو چیز باندې عالم دی. ټیک شو. وهو على كل شيء قدير، الله تعالی په هر یو چیز باندې قدیر دی. نو شي سره قید ولګاو کنه کوم شی مراد دی دلته؟ هر هغه شی چې د الله تعالی د قدرت تعلق ور سره. لا كما يزعم الفلاسفه، دا سند لک زعم چې فلاسفه کې غیداوی چې من انه لا يعلم الجزئيات، الله تعالی علم په جزئیات باندې نه لري. فلاسفه وای ګوره یو علم د الله تعالی د په کلیات باندې او علم د په جزئیات باندې. علم د الله تعالی په کلیات شته او علم د الله تعالی په جزئیات باندې نشته. د غیرت کی ور باندې چې الله تعالی په هر یو چیز باندې علم لري، دا سند لک فلاسفه چې زعم کوي چې د الله تعالی علم په جزئیات باندې نشته. ولا يقدر قدرتنا لري على اكثر من الواحد، په اکثر د چا د واحد نقطه تعالی و یو پیدا ک هغه نو دوی تعبیر 50 سره کی پاک لی اول همدا سلسله روانه او ترقل فعال پوری خبر را ورسېدله. دویم والدهریو پدې کې دا سم نه د لکه دهریان چې وای چې انه لا يعلم ذات، والله تعالی په خپل ذات باندې علم نه لري نه، بلکې الله تعالی په یو څه باندې علم لري. او رد په نظام باندې هغه په دې طریقه انه لا يقدر على خلق الجهل والقبح، هغه الله تعالی قدرت نه لري په خلق د جهل او د قبح باندې. دا خبره دي زینه ده خدای تعالی قدرت نه لري په خلق د چا وولي که جهل او طالب د غرنګ څه شي قبح باری تعالی پیدا کی نو نسبت د قبح براشي چاته ذات د باری تعالی ته، او نسبت د قبح ذات د باری تعالی ته باطل. نو مخکې مونږ ویلو یو ګوره نسبت د قبح دی د حیثیت د خلق نه، او یو نسبت د قبح دی د حیثیت د چانه د کسب نه. نو نسبت د خلق د قبح ذات د باری تعالی ته من حيث الخلق دا قبح نه دی.
نسبت ته قبح ذات د باری تعالی ته من حيث الكسب قبیح دی، والله تعالی کاسب نه دی بلکې خالق دی. والبلخي هم دغه رنګ رد دی په بلخي باندې، هغه دا وایي چې لا يقدر على مثل مقدور العبد، الله تعالی نه دی قادر په مثل د هغې چې مقدور العبد د کوم شی چې د بنده قدرت کې ده وی په هغې الله تعالی قادر نه دی. نو ویل چې الله تعالی علی کل شی قدیر. او دغه رنګ رد دی په معتزله باندې چې هغوی دا وایي چې انه لا يقدر على نفس مقدور العبد، په نفس هغه چې بنده په مقادر ده او مقدور العبد ده په هغې باری تعالی نه دی قادر. ځان دپاره خپل خپل وجوهات وي بیا. نو دی راغې رد یې وکړه چې الله تعالی علی کل شی قدیر، په هر یو څیز باندې قدیر دی، خو هر هغه شی چې د هغې سره تعلقه د قدرت صحیح وي، د کوم شي سره چې د الله تعالی د قدرت تعلقه صحیح وه نو په هغې باندې الله تعالی قادر دی.